په 2 بجې زمونږ د دور حدیث ګروپ کولاو شو طلبه میسج کوي شیخ ادریس صاحب کوم دی حاجی صاحب سره خبرې کوو حاجی صاحب څه اظهارات دي څوک چې د عالم په مر خفه کېږي نه او خفه به نه شو دا منافق دی دا منافق دی دا منافق دی الله مو د نفاق نو ساتي الله یې ټول علماو عوامو خصوصا د پښتون دنیا حفاظت وکړي جزاکم الله خیر اے خلکا نور په علماو باندې رحم وکړئ اے خلکا نور د خپل علماو چې کوم محافظین وګرځئ یقینا چې نن زموږ په کور کې بچي ته قرآن مجید سبق یاد دی او یقینا زمونږ هر بچی ته چې اخلاق ور زده دي دا د علماء کرامو او د محدثینو برکات دي بسم الله الرحمن الرحیم جنازه شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه اوس مخکې مد ذله اوس رحمت الله علیه شو په لکونو خلکو جنازه وکړه بالکل جی زینو دا زی تنگ شو غي باندې بعضی خلک چې په لار وړونو باندې دومره رش شو چې الحمدلله کنه چې خلک چې کوم دی په دې جنازه کې شراکت دا غینه هم زیات وکړلو شیخ صاحب رحم الله استاد العلماء او د خپل وخت محدثو د ټولو طلباو مربی او لوی عظیم محدثو ثانی امام بخاری مسند العصر او موږ دغه صفات دغه مناقب نشو بیانولې چې نسبت خاک را به عالم پاک الله دې حضرت شیخ صاحب شهادت قبول کړي د اسلامي نظام او انقلاب ذریعہ دی وګرځي او الله دې هغه درجات نصیب کړي الله ټول علماء ته اکابر ته مشایخ ته صبر جمیل اجر عظیم ورکړي او زموږ نور مشایخ د الله حفاظت وکړي تمام پښتنو ته د ټول دنیا پښتنو ته دا عرض کوو چې د خپل علماء قدر وکړي احترام وکړي او د علماء د ادب مکوي امام شعرانی رحمت الله علیه فرمای لحوم العلماء مسمومه من شمها يمرض ومن اكلها يموت د علماء غوښه زهر دي چا چې زهر خوړلی دی به مړ شي چا چې سی بوی کړی دی به بیمار شي ولو بعد حين اگر قسم مدبادي رانا سید الرحمن شیخ صاحب دامن برکاتهم العالیه چې هغه پیریډ شورو هغه داغه د مرګ خبره نه تسلیموله هغه ویس تاسو دروغ وایي پیریډ شروع د حدیثو نیمه غنټه پیریډ پړاو کو طلبه په چغو شوې ولې بچي و شیخ صاحب شهید شوې نه دا درو دی هغه باندې اقدامي څه چلو شو ډېر لوی صدمه ډېر لوی سانحه ډېر لوی حادثه چې هر څومره په دې باندې غم وکړي شي او په دې باندې جړاګانې وکړي شي نو دا ډېر کم دی دا داسې یو خالی ځای پاتې شو چې د دې واپس پوره کېدل دا په کلونو کې نشي کېدی ولې صاحب موږ پښتنو خو ډېر غټ نقصان وکړو دا ظاهره خبره ده دې اوس پښتنو له څه پیغام دی داسې یاره زه خو به دا ووایم چې موږ دپاره بار دغه پیغامونه راکړی کېږي چې موږ ټول یو شو په یو پلیټفارم باندې را یوځای شو موږ ټول متفق شو موږ ټول اتفاق او اتحاد دغه کو او خصوصا د داسې علماء کرامو د داسې شخصیاتو چې هغه هر قسمه فرقه پرستی نه مکمل محفوظ او بچو د هغې مکمل موږ نقش قدم باندې روان شو د هغې تابعداري خو دا چې کومه سانحه اوس شوې ده د شیخ ادریس صاحب رحمه الله متعلق نو که مونږ تاریخ وګورو وروستو نور مشران وګورو لکه شیخ سمیع الحق رحمه الله شو داسې بل شیخ صاحب شو بیا شیخ ادریس رحمه الله دا اوس نو دا یو سلسله روانه ده مونږ له پکار دي چې یاره دا سلسله دا ودرول پکار دي د دې دپاره صلاح عمل پکار دي اوس دا د علما کرام راله بیانونه وشو مذمت وشو داسې ډیډلاین ورکړي ولا چې 3 ورځې صبر وکړي او میاشت صبر وکړي دې کې دا خبر رفع دفع شي نو مونږ ټول له اتفاق پکار دی او په یو خبره باندې دا پکار دي چې راجم شو په یو داسې خبره باندې چې راینده داسې بیا ونشي محترم دا تقریبا 1996 نه مونږ غنا وړات ورادل تکړه سبحان الله 1996 تقریبا 30 سال مخکې خبره ده هغه وخت کې چې شیخ صاحب شځوانو او 400 طالبان مونږ سره کلاس کې په دین نعمانیه کې او بغیر د سپیکر شیخ صاحب مشته سبق رسولو دا څومره مخلوق چې راغلی دی دا به یقینا د شیخ صاحب چې کوم دی د حقانیت دلیل دی او د شیخ صاحب د حقانیت یو قسمه ثابت کو او نن هر قسم چې کوم دی علما هم جاړي طلبا هم جاړي دارنګې زموږ عوام هم جاړي
اے خلکه نور په علماو باندې رحم وکړئ، اے خلکه نور د خپل علماو چې کوم د محافظین وګرځئ. زه فخر کوم په خپل علماء دیوبند باندې، دا نه یم پیر نه خورم، جنگ جګړې نه خورم، اختلاف نه خورم. د خپل مکتب فکر سره مې محبت ته د خون د اخري قطرې پورې به زه د هغې سره ولاړ یم، د اخري قطرې پورې به زه د ختم نبوت دفاع کوم. مفتي صاحب مرګ یې داسې مرګ ټول جهان نه پسې جاړي، ځمکه خو لا پرېږده چې اسمان نه پسې جاړي. وایي حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې دی، حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې دی. اوس مې ګوره سبا وایم که نه وایم، نن شیخ ادریس صاحب په دې دنیا باندې نشته. دا کار چې چام کړی دی نو زه خاص حکومت ته یم چې دا کسان دې गिरफ्तार کړي او دې باندې د ایکشن والي. یہ ابھرتے نوجوان کا جذبہ اور درد دا زمونږ یو هغه پښتون چې اوس یو غوټی دی اوس راپاسي او دا د هغې درد او د سپین ږیرو درد هم تاسو واورېدو. وایي داسې حالت دی پوه شو چې هر یو کس دا وایي چې زه تعزیت غواړم. داسې حالت دی چې هر بوډا هر ځوان هر ماشوم دا وایي چې زه تعزیت کوم. لکه شیخ صاحب زمونږ یو خپل د کور سړی، داسې یو درد هر ماشوم سره، هر ځوان سره، هر طالب سره، هر عالم سره، هر یو عوام سره. کله موبایل کې تصویر وکړو د شیخ صاحب وفات شوی نه یم او زړه مې ډېر زیات خفه او مزدورۍ راله خوند نه راکولو یم. خو چې کوم سړي او کوم کس په ذهن کې دا ساتي چې زه به د ختم نبوت یو عالم هغه به زه وفات کم، خو کوم عالم به ختموي. الحمدلله زما حسن بچنګیر انشاءالله زه به ته یو تکړه عالم به ته جوړم او زه به انشاءالله د دنیا ته وښیم، د خپل خاندان ته به وښیم چې څنګه شیخ صاحب مو دغه رنګ به یم چې بچی تکړه شو، دغه رنګ ټایم تېر کړو، دغه رنګ زندګي تېره کړه. کوم پښتون قوم چې شیخ صاحب سره په اخره کې په سوشل میډیا باندې کوم عمل وکړو دې باره کې تاسو وایي؟ جی په هر دور کې چې کوم دی کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت کې زمانه کې به خلک منافقان و چې هغه ته به موقع ملاو شو د خلکو ذهنونه به ګنده کول. دغه شان دی په دې دور کې د خلک شته په سوشل میډیا باندې چې د خلکو ذهنونه ګنده کی. ما چې زما په خپل ژوندۍ کې تقریبا 40-39 سال عمر مې په دومره غټه جنازه مانو وکتل، دومره مې دوست خلک مانو کتلی، خلکو په اخره کې ادریس صاحب له کوم عزت ورکو نو دا قابل تعریف دی. داسې جنازه مونږ په خپل عمر کې اوسه پورې لا نه ولیدلې چې څونه شیخ صاحب جنازه و الله دې مغفرت نصیب کړي. الله دې جی مونږ پښتانه قدر اله کوو چې کله مونږ زموږ شیخ صاحب لاړ شي یا زموږ عالم مونږ لاړ شي او الله راته چې د وزیرستان ساوث وزیرستان علماء سره ډیر مینه کو، ډیره محبت کو او ان شاء الله بیا به کو مخکې مونږ کړی دا او داسې جنازه به په تاریخ کې بیا نشي او نه به وشي. د میډیا خبر وکړه نو حسیدین خدا له هر وخت کې کم دینو د حق پرستو خلکو حسیدین چې کم دی دا وی لکه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کم دی دا غویم حسیدین تیر شوی دي، دا غرنګ چې کم دی په وخت باندې لغه شان د شیخ صاحب چې کم دی دا غوی حسیدین لکه نن سبا مخ کې چې کم دی دا هفته مخ کې دا کومه خبره چې کم دی په میډیا روانه و نو دا غوی عزت بری باندې سټیج چې کم دی نه رسیدلې. د شیخ صاحب باره کې چې هر څومره تعریف وکړو هغه به د شیخ صاحب باره کې کم وي او موږ د شیخ صاحب هغه محبت هغه اظهار داسې نشو کولی څنګه چې د هغې هغه حق دی، خو دومره به ووایو چې شیخ صاحب کې هېڅ کمی نه او شیخ صاحب ډېر محترم او معظم او پرامن انسان و. بس ډېر د داسې دردناک دغه بقام دی چې سم نه شو ویلی. زمونږ روحاني پلار دی، زه خو په یو شیز کې یم ډېر غټ ما کرام راغلي دلته دا دې ولاړ دي جاړي. خپل پلار مې وپاچوی دونه نه یم خفه شوی، مور مې وپاچوی دونه نه یم خفه شوی، خو بس اوس هغلته لاړم هغه ځای کې نو دلته رالم. شیخ صاحب سره محبت کولو والا خلک څومره دي؟ خپل مور او پلار سره نشته دونه محبت چې د سره بېشکه واقعي چې د علم یو غر او د علم غر ونړېدو. حاجي صاحب سره خبرې کوو چې حاجي صاحب څه اظهارات دي؟ دا ګورئ دا دومره خفګان شیخ صاحب پسې د دې ټولو خلکو د تاسو دا وینئ دا جذبې وینئ د خلکو د شیخ صاحب سره محبت د خلکو دا خفګان دا به یو لوی محدث و په داسې ورلډ کې داسې محدث نشته دی بل. ابو عثمان مفتی ندیم صاحب بیان لرو دا غویل چې په ورلډ کې په حدیثو کې ماهر شیخ چې کوم دی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دی او دا د خلکو دا مینه محبت دی. تاسو وایئ صاحب
بس منګوای ظالم دار خدای سزا ورکي خدای او نبی په اور بلکی مونږ ته خدای خو جزاكم الله خير.